زه په خپله د ډګري کالج پښين بي اس کنټرولر ایگزامینیشن یم. نو زه ډېر صورتحال سره څه کېږم هغه آګاه کېږم. موږ له یو دور داسې دور و چې د میټرک لیول بالکان نقل کوي، بالکل یې نقل کوي، 100% نقل کوي، په نقل پاسېږي. زه به ذمهداري سره ته وایم که د نقل خاتمه په میټرک انټرمیډیټ لیول وسي ډېر الکان به فیل سي. دغه الکان بي اس نه موږ له راسي په بي اس کې موږ د دې د ماغو څخه دا نقل داسې ایستلی دي لکه په هغه یو شي سیفې د میټاوی په کلکه طریقه باندې چې نقل کوي د هغه هلک پرچه موږ داسې ورسرو. د هغه ریزلټ سره راغلی په اولو سیمسټرانو په 2 سیمسټرانو کې د پیرنټ سره موږ جګړه کړې ده، شخړې مو سره کړې ده، مزاج طبیعت مو سره خراب کړی دی، دمکي مې هم راکړې. زه کوټ لازم زه ستا خلاف څه کوم، زما د بچي پرچه څه کړې ده ورسره ده، پرچه موږ ولې ورسره ده. هغه موږ ضابطه امتحان جوړ کړی دی چې په میټ کې چا نقل وکړي د میټ پرچه په یونیورسټي اف بلوچستان کې نه جمع کېږي، هغه موږ ورسري کړو. هغه د 30 نمبرو پرچه وي، هغه که د همت وکړي 70% مارکس د پاتې د برته کور کوی سي په فاینل ایگزامینیشن کې. په فاینل کې موږ پرچه ورڅه کوو کلادم کوو. د هغه ریزلټ نتیجه سره راغله چې په اول 2 الکوان کې کوم سیریس الکوان نه سبق نه وایي، هغه سبق ډګري څه کې پرېږدي، په بله خواري مزدوري محنت سي، کاروبار باندې اخته سي. چې کوم الکوان موږ ته راپاته سو د 5 کالو تجربه ته زه بیانوم، هغه کمپیټنټ الکوان دي چې هغه 90 پرچې بغیر عقل کړي دي، بغیر نقل کړي دي. هغه تکړه الکوان چې هغه دپاره د پبلیک سرویس کمیشن د لیکچرر یا د اس اس ټي یا د اسسټنټ کمیشنر دا څو پرچې د تحصیلدار د دې د زوام هېڅ مشکل به نه لري.